حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دریو دعاګانو کې د دوه دعاګانې ما په خپل سترګو ولیدې په دنیا کې، یو اکثار مال، یو اکثار اولاد چې الله پاک وکي، مال ډېرېدل، اولاد ډېرېدل، او دریم مغفرت. د دې دریم انتظار کوم چې الله پاک دام راکړي، ځکه چې د مغفرت پته په آخرت کې سړي ته لګي، په دنیا کې نه. دا دوه مې ولیدل. مال یې دومره و چې د مال ورسره څه کمی نه. مدینه منوره کې کور، په بصره کې کور، په کوفه کې کور، په مدینه کې څو کورونه، بصره کې څو کورونه، په کوفه کې څو کورونه. دا خو صرف جایداد او پراپرټي وه، کورونه ډېر. بیا د هغې نه علاوه نور ځمکې، پلاټونه، بیا نور مال، ډېر مال الله پاک ورکړی و. دا د هغې دعا برکات و. دویم اولاد یې دومره و چې یو ځل له خپلې یوې لور نه تپوس کوي، صحیح بخاري کې وي، امینا لور و، امینا لور نه تپوس کوي چې بچی زما څومره ماشومان مړي دي؟ او ته وایي چې سل خو دې مړي دي. دومره اولاد خدای پاک ورکړی. نو بعضې وایي چې ټول یې ورته سل یاد کړي وو، سلبي اولاد، سل. مونږ چې نن سبا د دوه نه ډېر شي نو بچے دو هی اچھے. نو حالانکه چې صبر د سری اولاد ډیر، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تزوج الودود الولود فإني مکافر بكم الامم. او چې څوک نکاح تړي علما، نو د نکاح د خطبې په دوران کې دا حدیث وایي داسې ښځو سره نکاح کوي چې هغه بچي ډیر پیدا کوي، بچي ډیر پیدا کوي. اوس هغه بچي دو هی چې ناره کمه شوي ده، خو اوس چې کوم ژوندي پیدا شوي دي هغه مړه کوي. نو کله ورته وایي چې کورونا ده، علاج شروع کړو، نو په علاج مړ کی. کله ورته وایي چې پولیو ده، علاج شروع کړو، نو په علاج کې یا ختم شي یا انساني صلاحیتونه هغه ختم شي، جنکۍ شنډې شي او هلکان چې لوی شي به ماشومان نشي پیدا کولی. په دې طریقه باندې کموي. هغه پروپاګانډا اوس کمه شوه، بچه دو هیچ اوس د ژوندي ختمول غواړي په څه طریقه. په بله طریقه د غیار او د یهودو د نصاراو لپاره معمولي بانې جوړې شي، په ملک حمله وکړي، د ملک افراد کمی. خو کیږي هغه وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. تاسو په خوښه کار نه کیږي، ستاسو خوښه د الله د مشیت د لاندې ده، چې خدای څه وغواړي هغه کیږي. نو عرض مې دا کولو چې خدمت، هغې د خدمت په وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دعا کړې ده، یا الله مال ډېر کړي، یا الله اولاد ډېر کړي، یا الله بخښنه ورته وکړي.